لکه قرآن کریم قصه ذکر کړې ده د داود علیه السلام بله او د سلیمان علیه السلام. داود علیه السلام ته یو فیصله راغله. یو شپونکی دی، یو دهقان دی، بله بلکې باغان دی. باغان مفسرین وایي انګوري کرلی وو او انګوري غوچې نیولې وې او غوچې ځمکې ته ټیټې کړې وې، یعنې قریبه وي استعمال ته او خوراک ته. دا شپونکی ولګېده، ده ورباندې دا پسونه او میږې راوستې، هغې وخوړه، تاوان وشو. دا دواړه راغله داود علیه السلام ته. داود علیه السلام د سلیمان علیه السلام پلار دی. بله سلیمان علیه السلام وړوکی هلک دی او عمر مبارک تقریبا 11 کاله دی. دا د دروازه کې ناست دی، دا دواړه ورغله. داود علیه السلام ته فیصله ووروله. باغان ورته وي د انګورو باغ مې او داسې انګورې نیولي وو، غوچې راښکته شوې وې. دې سړي ورباندې پسونه او میږې راوسته، زما هغه مال یې وخوړه، هغه رمې باندې وخوړه. زمونږ فیصله وکړه. داود علیه السلام قیمت ولګاو. د انګورو چې څومره قیمت و، د دې شپونکي د پسونو او د دې رمې هم دومره قیمت و. دواړه قیمتونه برابر و. نو چې دواړه برابر و، نو فیصله یې وکړه. ورته وی چې ای شپونکیه، ته به په تاوان د دې انګورو کې دا ټوله رمه ده ته ورکړي. زه وی دا مو فیصله شو، ځکه چې د انګورو قیمت او د رمې قیمت یو دی. کله چې دا دواړه نفر د داود علیه السلام نه راووت، سلیمان علیه السلام وی پلار مې کومه فیصله وکړه؟ وی پلار د دا فیصله وکړه چې قیمت د انګورو او قیمت د دې پسونو دا سره یو دی. نو زما نه رمه ده ته ورکړه. ورته وی چې غیر هذا اوفق و غیر هذا ارفق. یاره د دې نه یو بله فیصله ډیره موافق ده د حق سره او ډیره نفع کوونکې د تاسو دواړو ته. داود علیه السلام خبره واورېده چې بچي مې داسې ورته وویې، نو راویې غوښته. ورته وی بچیه زما د دې فیصلې نه ارفق بالفریقین کمه یوه وه چې دواړو ته ډیره فایدهمند دی. سلیمان علیه السلام ورته وی چې زما په نظر ډیره فایدهمنده دا ده چې دا د انګورو باغ دا د شپونکي ته ورکړه چې د دې حفاظت کوي، د دې به تربیت کوي تر دې اندازې پورې چې دا انګور دې حد ته ورسیږي چې کم وخت کې ده په دې رمې خوړلي دي. او دا پسونه او میږې دې دهقان کاکا ته ورکړه. دی به د دې وړی خرڅوي، شیدې به خوري ترې، دی به د دې نه نفع اخلي. کله چې انګور زوړ حالت ته ورسېدل، دا دهقان کاکا به دا رمه شپونکي ته واپس کي، شپونکی به دته باغ واپس کي. نو شپونکی دا د رمې نه خلاص نه شو او تاوان هم خلاص شو او باغبان ته خپل انګور بیا هم هغه حد ته ورسېده. دغه زمانه چې ده تېره کړه، نو دی په فایده کې تېره کړه. هلته پسونه او میږې ورسره وي، ځکه هغې میوه یې خوړه، هغې شیدې خوړې. بس ورته وی چې بچیه یا بنی القضاء قضاؤک، بچیه فیصله به ستا فیصله ده. دې ځکه علما وایي چې ګوره داود علیه السلام مشر شخصیت، سلیمان علیه السلام کشر هلک د 11 کالو، لیکن د ده دا عقل زیات شوی دی په هغه مهربانۍ د الله تعالی چې هغه غیبي احسان الله تعالی د سره کړی.